बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन چې زمونږ کوم لیکچر دی هغه دی د کمپاوند او د میکسچر په منځ کې چې کوم ډیفرنس دی. د دې نه مخکې چې کوم مونږ ویلو چې کمپاوند څه ته وي، د هغې په باره کې چې کوم دی د هغې سره ریلیټډ مونږ ډېرې خبرې کړې وي. دغه شان مونږ میکسچر ویلی چې میکسچر څه ته وي، دغه شان د هغې سره بیا مونږ ریلیټډ ښه پوره خبرې کړې وي چې مطلب میکسچر ټایپ څنګه دي، دا جوړیږي څنګه، په دې کې چې کوم دننه کنسټیچوئنټ ایټم دي یا د دې کمپوننټس دي هغه څنګه جدا کېږي د یو بل نه، څنګه هغه چې کوم دی په یو بل کې چې کوم دی حل شوي وي. ټیک شو جي. د دې په باره کې مونږ لږې خبرې کړې وي، خو نن چې زمونږ کوم ټاپک دی هغه هم د هغې په سره ریلیټډ دی او شارټ غوندې ټاپک دی. نو هغه څه دی، هغه دی ډفرنٹ بټوین د کمپاوند اینڈ میکسچر. نن به مونږ وایو چې مطلب په میکسچر او په کمپاوند کې بیسیکلی ډفرنس شی دی. نو د دې په منځ کې اووه اته یا شپږ اووه ډفرنٹ دي، نو هغه به نن مونږه لږ ایکسپلین کوو. نو سٹارټ په واخلو. لومبنی چې کوم دی کمپاوند دی. کمپاوند مونږ ویلو چې کمپاوند زموږ سره جوړیږي پام بای کیمیکل کمبینیشن اف ایټم اف د ایلیمنٹ. مونږ ویلو چې په دې یونیورس کې زموږ سره څو ایټمز دي، زموږ سره دي 118 ایلیمنٹ دی او پای کې دننه ډفرنٹ په هغې کې چې کوم دی بیا دننه په زرګو او په کروړو څه دي ایټمونه دي. بیا د ایټمونو په باره کې مونږ خبرې کړې وي چې د دې ایلیمنٹ د ایټمونه یو بل سره رایوځای شي او هغه چې کوم دی کمپاوند جوړ کړي. مثال په طور زه ووایم چې H2O لکه مطلب هایدروجن زموږ سره یو ایلیمنٹ دی او د دې دوه ایټمونه رایوځای شو. ټیک شو جی. او بل زموږ سره اکسیجن یو ایلیمنٹ دی، د دې یو ایټم شو او دې دواړه کیمیکلی کمباین شو. ټیک شو جی. نو دا مونږ لرا کې H2O. نو H2O زموږ سره څه شی دی؟ یو کمپاوند دی. دی بل چې مونږ وګورو میکسچر ته، نو میکسچر از فارم بای د فزیکل کمبینیشن ان میکسینګ اف د سبسټانس. په دې کې به زموږ سره دوه سبسټانس یو ځای شوي او هغه به صرف فزیکلی کمبینیشن دا نه چې هغه به کیمیکلی پای کې دننه څه الکترون ترانسفر شوی یا داسې څه نور، خو صرف معمولی فورس په دې منځ کې دننه مطلب جوړ شوی او د هغې په وجه باندې چې کوم دی فورس هم د دې خاص نه، خو مطلب هسې هغه ډایرکټ په فزیکل طریقه باندې هم جدا کېږي. مثال به زه ووایم چې مونږه سره واغستو مونږه NaCl. ټیک شو جی. دا مونږ H2O ته وویشتو. نو د دې مثال زموږ سره څه دی؟ دا په دې کې زموږ سره دی یو میکسچر جوړ کو. د دې نه چې زموږ سره کم میکسچر جوړ شوی مثال په طور دا NaCl دی، یا چې کم دی مونږ د دې په ځای باندې شوګر هم اخیستی شو چې شوګر مونږه پلس کو د H2O سره. نو دلته چې کوم میکسچر زموږ سره رخ شو، نو په دا د دې چې کوم ټیسټ دی هغه به زموږ سره سویټ وي. نو مونږ ته پته ولګي چې مطلب په دې کې د شوګر هغه خپل خوند شته. ټیک شو. نو دا زموږ سره په دې کې د دې هغه کرکټر څه دی، هغه ریټین دی، هغه ختم شوی نه دی. او دلته مونږ وګورو نو هایدروجن اوس ګیس دی، اکسیجن ګیس دی، او د دې هغه دلته لیکوډ جوړ شو. د دې مکمل هغه کرکټر د ځان جدا کرکټر د دې کرکټر چې کوم دی هغه د دې نه څه شوی، هغه مکمل ختم شوی، مطلب د دې کوم پراپرټي هغه لوس کړي. ټیک شو جی. بل زموږ سره دویم نمبر ډیفرنٹ دی ترمنځ دا دی چې کنسټیچوئنټ ایټم لوز دیر پراپرټیز. مونږ بیا وایو چې مطلب زموږ سره مطلب مونږ وایو چې نایټروجن دی. ټیک شو. د ده سره د جدا یو ایلیمنٹ دی، د هغې یو ایټم راونښتو، د هایدروجن د دریو ایټمونو سره یو ځای شو، دې مونږ له راکو NH3. د ده به جدا کرکټر وي، د ده به جدا کرکټر وي، دی چې کوم نوی کمپاوند زموږ سره جوړ شو د ده کرکټر نه دی، دا به مکمل دی یو بل نه جدا وي. نایټروجن زموږ سره ګیس دی او دا هایدروجن هم زموږ سره ګیس دی او د دې نه زموږ سره امونیا جوړه شوه، دا مکمل ډفرنٹ دی کمپاوند دی. ټیک شو جی. دغه شان چې کوم دی په دې کې چې کوم دی د میکسچر کې، په میکسچر کې کوم دی د
constituent atom retain their properties. په دې کې چې کوم دنه کمپوننټس یا هغه اټمونه constituent مطلب هغه لکه مطلب په H2O کو constituent atom چې کوم دی هغه هایدروجن او اکسیجن دی. نو په دې کې چې کوم دی په میکسچر کې د دې چې کوم د اټمونو نه جوړي د هغو خپل کرکټر وي. مثال په تور یا د اټمونو نه جوړي یا د کوم دی د کوم سبسټانسونو جوړي به یې کرکټر وږي. مثال په تور NaCl H2O ته وویشتو مطلب مالګه یا چینی مونږ اوبو ته وویشتل نو مونږ یې په خوند پوهېږو چې شته پکې مونږ ته پته لګي. ټیک شو. نو مطلب دا څه کې د خپل هغه پراپرټي چې کوم دی هغه لوز کیږي نه. دغه شان کمپاوند کې دریم نمبر ډیفرنٹ دا دی چې always have fixed composition. د دې کمپوزیشن په باره کې مونږ خبرې هم کړې وي چې د کمپوزیشن څه مطلب دی. مثال په تور زه ووایم چې 2 هایدروجن دي یو اکسیجن دی دا رايوځای شو H2O راغی دا د دې فکس کمپوزیشن دی. هو که چېرې اوس ما 3 هایدروجن کړل 2 هایدروجن کړل او 2 مې اکسیجن کړل دا مونږ له راکي H2O2 هایدروجن پراکساید چې دا بیا جدا یو شیز دی. ټیک شو. جدا یو کمپاوند دی او دا جدا یو کمپاوند دی. نو د دې په وجه د دې کمپوزیشن به د هر یو کمپاوند چې کوم دی دا به فکس دی. که مونږ په هغې کې معمولي رد و بدل راولو نو کمپاوند به زموږ سره بل جوړېږي. په میکسچر کې چې کوم دی دا فکس کمپوزیشن نه. مثال په طور زما سره دا شوګر دی دا زه H2O ته پلس کامه او دا مونږ ته یو میکسچر راکي. نو که زه هر څومره دا سیوا کم مطلب که زه شوګر هر څومره سیوا کم یا واټر هر څومره سیوا کم په میکسچر باندې به څه اثر نه پرې باسي. بل زموږ سره دی 4 نمبر ډیفرنٹ د کمپاوند او د میکسچر ومنځ کې چې دا زموږ سره can't be separated by physical method. دا زموږ سره مطلب دا چې په فزیکل میتھډ ته یو بل نه نشي جدا کولی. مثال په تول فلټریشن شو چې ته بس مطلب دی فلټریشن وکړي جدا بشي د یو بل نه. ټیک شو جی. اوس اوبه دي او ته دې ته مطلب فلټر پیپر ورته ولګوي نو هغه ته څه شي هغه د یو بل نه ته نشي جدا کولی. خو کو دې پله مطلب دغه ته وګوري د میکسچر کمپوننټس ته نو دا ته د یو بل نه جدا کولی شي. مثال په طور شګه ده یا چې کوم دی کچ کچ واړه واړه کاڼي دي دا تا څه کړي دي دا تا دې اوبو ته ویشتي دا پکې داسې پراته دي دلته ورته فلټر ولګوه اوبه به ترې لاندې وځي کاڼي به راپاتې شي دا ته یو بل نه به فزیکل طریقه باندې جدا کړو. خو په کمپاوند کې دا چل چې کوم دی ته نشي کوی. بل چې کوم دی every compound is represented by its chemical formula. د هر یو کمپاوند خپل فارموله. مثال په تور لکه NaCl زموږ سره د مالګې فارموله ده یا چې کوم دی مونږ چې کورونو کې کوم دا سالټ استعمالو دغه شان چې کوم دی NH3 زموږ سره امونیا ده دغه شان چې کوم دی H3H2SO4 دا زموږ سره چې کوم دی سلفیوریک اسید دی دغه شان HCl دا چې کوم دی زموږ سره هایدروکلوریک اسید دی دغه شان چې کوم دی H2O دی. د دې ټولو دا خپلې فارمولې دي. نو د هر یو کمپاوند خپله فارموله ده. ټیک شو. او زموږ سره دې پله چې مونږ دغه ته وګورو دا میکسچر ته نو د میکسچر زموږ سره ډز ناټ هیو کیمیکل فارموله. دې زموږ سره څه کیمیکل فارموله نه چې اوس مطلب مونږ مثال په طور مونږ دغه راواغستو دا NaCl دا مونږ پلس کو د H2O سره نو داسې نه چې دې دلته یو ناشنا بل شیز راښکو چې مونږ دې له جدا یو فارموله ورکو. بس د دې خپله فارموله د دې خپله فارموله په فزیکل میتھډ جدا کا خبره ختم ده. بل زموږ سره هیو هوموجینیس کمپوزیشن. هوموجینیس کمپوزیشن باندې مونږ په نورو لیکچرو کې خبرې کړې وې. په دې کې مونږ به لږ ونتې ووایو چې هوموجینیس کمپوزیشن دا دی چې د دې دا به ترو اوټ د دې پراپرټي چې کوم دی هغه به ترو اوټ سیم وي. ټیک شو. او کمپوزیشن به د دې چې کوم دی ترو اوټ د کمپاوند چې کوم دی دا به سیم وي. دغه شان چې کوم دی میکسچر چې کوم دی نو دا زموږ سره می بي هیټروجینیس هوموجینیس اور هیټروجینیس دا به زموږ سره هوموجینیس هم کېدی شي او هیټروجینیس هم کېدی شي. مطلب دا چې
په پکس کمپوزیشن هم کېدی شي او مطلب پکس کمپوزیشن نه علاوه هم کېدی شي. ټیک شو. مثال په تور اوس مونږه شوګر راواغستو، مونږه واټر سره مکس کو، هغه پای کې ډیزالف شو. نو که مونږه دې ځای ته هم ګورو، که دې ځای ته ګورو، که دې ځای ته ګورو، که دې ځای ته ګورو، هر طرف نه مونږ ګورو، نو په دې کې به کمپوزیشن په دې هوموجینیس کې به سیم وي. چې څومره دلته مثال په تور دلته 3 مالیکول د H2O دي، یو مالیکول چې کوم دی هغه د شوګر دی. نو دغه حساب بدلته وي، دا حساب بدلته وي. او هیټروجینیس هم کېدی شي. مثال په تور مونږه دغه راواغستو شګه او مونږ اوبو ته وویشته، نو شګه به په ویښ کې کینی او بره به سر کې خو به نه که نه، یا به معمولي یا په ویښ کې به ډېرې، نو کمپوزیشن سیم نشو په دواړو طرفونو کې. دا شان کوم دی کمپاوند هیو شارپ اینډ پکس میلټینګ پوینټ. د دې به میلټینګ پوینټ په تیزی او پکس پي، مطلب بدلیږي را بدلیږي به نه. او د میکسچر چې کوم دی د دې به does not have sharp and fixed melting point. د دې به melting point خو به نه فکسي، چې مطلب د یو میکسچر دپاره یو شان دی جو بس هر ټایم باقی شانی، نه دا به فکس نه، بلکې دا بدلیږي را بدلیږي او د شارپ مطلب تیز وي، تیز بم نه، او په کمپاوند کې به تیز وي. د دې بل مثال زموږ سره دی د آیرن او د سلفر. آیرن او سلفر، آیرن مطلب دا وسپنه او سلفر مطلب ګوګل. چې کله دا دواړه مونږ را یو ځای کړو او دا مونږ مکس کو، نو د دې نه زموږ سره یو میکسچر جوړ شي. ټیک شو جی. او کله بیا مونږ مطلب دا زموږ سره آیرن دی پلس د دې سره چې کم دی مونږه سلفر را یو ځای کو. ټیک شو جی. نو دا مونږ له دلته راکې څه شي، یو میکسچر. دا زموږ سره مثال په تور یو میکسچر دی. ټیک شو. دا دواړه دلته یو ځای شوي دي. نو اوس دا مونږ په فزیکل طریقه باندې د یو بل نه جدا کولی شو. مثال په تور مونږ میګنیټ راوړو، میګنیټ مونږ په دې ځای باندې ونیسو، نو د آیرن به هغه ځان ته اټریک کړي او د لاندې به څه پاتې شي، سلفر به پاتې شي، د یو بل نه جدا شو. ټیک شو. خو اوس دلته بله یو خبره ده، که چېرې مونږ دغه آیرن کو او دغه سلفر هم کو او دې له مونږه سټرونګلی مونږ دا هیټ کړو، مطلب دې له مونږ ډیر زیات ټمپریچر ورکو او دا د یو بل سره یو ځای شو، نو دا زموږ سره کیمیکل ریاکشن وکړي او د هغې کیمیکل ریاکشن په وجه چې کوم دی د دې نه کمپاوند جوړ شي. او د دې چې کوم پراپرټیز دي، مثال په توګه د آیرن کومه پراپرټیز وه چې میګنیټ په ځان ته څه کاو، اټریکټ کاو به، یا چې کوم دی د سلفر کومه پراپرټي وه هغه به څه شي، هغه به د دې نه لاړ شي او کمپاوند به جوړ شي. او کمپاوند به آیرن سلفایډ. آیرن سلفایډ چې کوم دی FeS، دا به د دې نه یو کمپاوند جوړ شي. او که چېرې دې ته اوس بیا تاسو میګنیټ نیسئ، که هر څه ورته نیسئ، دا به یو بل نه سیپریټ کېږي. ولې چې په دې کې دننه کیمیکل کمبینیشن وشو او د دې به اوس باقاعده خپل آیرن سلفایډ، نو د دې به اوس خپله یو کیمیکل فارمولې دغه شان چې کوم دی کې کنسټیچوئنټ ایټم دی هغه خپله پراپرټي چې کوم دی لوس کړي، نوي پراپرټیز بیا چې کوم د دې کمپاوند جوړ شوي، دغه شان چې کوم دی هوموجینیس به دغه شان چې کوم دی میلټینګ پوینټ به یې پکسو، او دغه شان چې کوم دی په فزیکل میتھډ باندې به د یو بل نه جدا کېږي. او کو دې طرف ته مونږ وګورو چې لا ولې مونږ هیټ نه ورکړی، نو په هغې ټایم کې چې کوم دی د دې زموږ سره نه په دې کې چې د د آیرن او د سلفر د دواړو هغه خپل کرکټر وبکې، مطلب هغه خپل د کنسټیچوئنټ ایټم چې د دې هغه خپل کرکټر پکې ریټین و، د هغې پراپرټیز پکې ریټین وي. دغه شان چې کوم دی په فزیکل طریقه د یو بل نه جدا کېدل، لکه موږ ته میګنیټ ونیو، آیرن یې په ځان ته اټریک کو راایښکوتی، سلفر موږ ته یوازې پاتې شو. او دغه شان کیمیکل فارمولې هم نه وه او د دې چې کوم دی کمپوزیشن هم میکس نه و، او د دې چې کوم پکس کمپوزیشن و نه و په ټایم، په دې ټایم کې د دې پکس کمپوزیشن نه و. او دغه شان میلټینګ پوینټ چې کوم هغه هم د دې پکس نه و. ټیک شو جی.
نو دا زموږ سره دا ولې چې دې لا مو هیټ نه ورکړی په دې کې لا کیمیکل ریاکشن نه شوی. نو بس نن دپاره هم دغه کافي وه. انشاءالله را روان لیکچر به په اټامیک نمبر باندې او په اټامیک ماس باندې وي. نو دې ویډیو نو تاسو لږ هم څه زده کړي نو دا ویډیو لایک، چینل سبسکرایب او بیل آیکن د سره ضرور دباو کړئ. انشاءالله بله ویډیو کې به میلاویږو د اټامیک نمبر او اټامیک ماس سره. د هغې وخته پورې اجازت غواړم. د الله په امان.